بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام پښتني سره اعظم عرفان خان د اقتدار کې دراتونه مخ کې پرایم منسٹر عمران خان صاحب د آزاد میډیا داوا کوله، خو موږ کتل چې کله اقتدار نه بعد عمران خان صاحب او د هغې ټیم دغه شانتي اقدامات اوچت کړي دي چې په میډیا باندې مختلف بندیزونه لګېدلي دي. په دغه اړه باندې په پروګرام کې خبرې کوو چې پاکستان کې صحافت څومره آزاد دی، میډیا ادارې څومره آزاد دي، او آیا هغه میډیا ادارې چې هغه کم صحافت کوي، هغه صحافتي دایره کم ایتیکل جرنالیزم هغه د هغې په حدودو کې دننه موږ خپل ذمہداریانې ترسره کوو که موږ هغه حدونه ټول کراس کړي دي. په دغه باندې به خبرې کوو چې وفاقي حکومت د صحافیانو تحفظ حوالې سره یو قانون هم پاس کړی دی چې صحافیانو ته تحفظ ملاو شي. په هغه قانون سازي باندې به هم خبرې کوو چې حکومت صحافیانو ته څه قسمه تحفظ ورکول غواړي او هغه تحفظ د چا نه ورکول غواړي. اوس پورې څومره صحافیانو باندې حملې شوي دي، آیا د هغې تحقیقاتي رپورټونه مخې ته راغلي دي که نه، او په دغه واقعاتو کې چې کم خلک ککړو کم ملوث وو آیا هغې ته څه سزا ورکړی شوې ده که نه ده ورکړی شوې. په دغه باندې به موږ خپل پروګرام کې خبرې کوو. دې سره سره به دا وخت کې چې د مسلم لیگ نون کم حالات روان دي، یو ځل بیا مریم نواز بیبي موږ وکتله چې هغه په قومي سیاست کې میدان ته راوتې ده. خو دا اطلاعات هم راځي چې مسلم لیگ نون دننه هم اختلافات موجود دي. شهباز شریف صاحب ګروپ یادېږي، نواز شریف صاحب ګروپ یادېږي. په هغه باندې به هم خبرې کوو. موږ سره سویو کې ملمانه موجود دي، د هغې تعارف کوم. موږ سره سینیئر صحافي فریډم نیټورک ایگزیکټیو ډایرکټر اقبال خټک صاحب موجود دی. ډېره مننه اقبال خټک صاحب پروګرام کې وخت راکولو. سره سره موږ سره ناست دي د مسلم لیگ نون خیبر پښتونخوا ترجمان اختیار ولی صاحب. ډېره مننه اختیار ولی صاحب پروګرام کې وخت راکولو. اقبال خټک صاحب اولنۍ پوښتنه، صحافت څومره آزاد دی زموږ په دې ملک کې؟ صحافت د ازادۍ که پوښتنه کوئ نو دا تیرو 2 ورځو کې تاسو وکتل چې د پاکستان ټول نه د میډیا غټ ګروپ مشر او مالک په لاهور کې ونیول شو. په هغه باندې الزام دی چې هغه د سرکاري ځمکې اخیستې دي او کم چې دی حقدار هو یا نه هو. بل دا چې نن ډېر خلک دي چې هغه په حکومت باندې تنقید کولو نو د نوکرونه ویستل شوي دي او هغه اوس خپل په یوټیوب باندې خپل ذاتی چینل جوړ کړی دی او هلته کې خلک اوري. او اوس چې هغه ځای هم په بندوي نو پاکستان حکومت، وفاقي حکومت چې دی د سوشل میډیا باندې مکمل خپل قبضه کول دپاره نوې قواعد او ضوابط جوړولو خواهش لري، بلکې جوړ کړي هم دي. جی او دا قواعد ضوابط د لاندې په پاکستان کې به څوک هم نشي غږېدی، څوک به هم د حکومت نه پوښتنه نشي کولی او بالکل پاکستان به یو قسم سعودي عرب یا ایران جوړ شي یا چاینا چین به ته جوړ شي چې چرته کې د حکومت نه ته سوال نشي کولی، چې چرته کې میډیا د حکومت احتساب نشي کولی. پاکستان کې میډیا دا نه چې نن صرف آزاده نه ده، تیر وختونو کې هم آزاده نه وه. اقبال خټک صاحب بخښنه غواړم، همدغه چې تیر وختونو کې هم آزاده نه وه. تاسو سعودي عرب، ایران، چین مثال ورکو، لږ به غواړم چې دا نور هم لږ ایکسپلین شي. آیا هلته میډیا ته داسې اجازت نشته چې هغه داسې قسمه خبرونه مخې ته راوړي یا هغه داسې قسمه ډیبیټ وکړي؟ په سعودي عرب کې بالکل نشته، په ایران کې هم نشته دی او په چین کې هم نشته دی. چین کې که ته لاړ شي نو ته واټس اپ نشي استعمالولی، د هغې خپل اپلیکیشن جوړ کړي دي هغه به ته استعمالوي او هغه اپلیکیشن باندې هغې 24 غنټې نظر ایښي چې عرفان سوی او اقبال سوی او دا نور خلک سوی. دغه شان دی په سعودي عرب کې هم چې دی د دوبۍ نه ته په واټس اپ باندې ویډیو کال نشي کولی جی یا فون کال نشي کولی. سو ډېر چیکس دی هلته کې. یقینا په دوبۍ کې د سی ان ان بیورو د دغه سیمې دپاره، لیکن سی ان ان دوبۍ باره کې نشي غږېدی، متحده عرب امارات باره کې نشي غږېدی. دغه شانتې په دوبۍ کې ډېر ښه د انګریزي ژبې اخبارونه دي، ډېر ښه لیکل کوي په پاکستان باره کې، نړۍ باره کې، لیکن هغه د متحده عرب امارات یا د هغه نور چې کوم همسایه ملکونه دي یا دوستان ملکونه دي یا سعودي عرب شو خاص طور باندې، په هغې باره کې یو ټکي هم نه دي لیکلی. او ما خپله د دې تجربه کړې ده چې کله ما ته دلته کې نوکرۍ آفر راغلی او ما تقریبا 2 ورځې نوکري کړې، بیا مې نوکري پرېښوده.
ولې چې هغه ژورنالیزم نو هغه دا و چې زه به ورته وایم چې کلرکي ورته ووایه ولې چې ژورنالیزم کې دا دی چې ژورنالیست ګوري او ژورنالیست صرف یو اړخ ته نه ګوري دواړو اړخ ته ګوري او په دغه سیمو کې په دغه هیوادونو کې صرف په حکومت اړخ ته ګوري بل اړخ ته به نه ګوري که بل اړخ ته دې وکتل نو بس بیا دی چې دی حالات او واقعیات به ډېر خراب وي صحیح او دغه وجه ده که ته د نړۍ په هغه د آزاد ملکونه چېرته هغه ملکونه چېرته میډیا آزاده ده نو د سعودي عرب د چین او د ایران لاندې چېرته ښکاري په تقریبا 200 هیوادونو کې چې دا انډیکس جوړیږي د ازادۍ هغې کې چې دی زموږ نه هم زیات ښکته دي سره نو پاکستان هم ماخل کې دا نه چې د چین نه څه زده کړه کوي یا د سعودي عرب نه څه زده کړه کوي یا د ایران نه د پخپله کافي زده کړه لري دې باره کې او تاسو ښه پوهېږئ چې د پاکستان جوړېدو نه ونیسه ننه پورې ډېر کم داسې وخت راغلی دی چې چېرته کې حکومت د زړه نه دا خبره قبوله کړې ده چې هاو میډیا باید چې زما احتساب وکړي میډیا باید چې د خلکو غوږ او غږ سترګې جوړې شي او چېرې هم چې میډیا دا کار کړی دی چې د خلکو غوږ او سترګې جوړې شوي دي نو بیا هغه میډیا ادارې ته مشکلات ډېر زیات رامخته شوي دي زه ګڼم چې تاسو به هم دغه شانې تجربه کړې وي او موږ چونکې د میډیا سره او د میډیا د ازادۍ دپاره کار کوو نو موږ ته زیات پته لګي چې میډیا دې وخت کې کم مشکلاتو کې ده او څه ویلی شي څه نشي ویلی تر دغه پورې چې میډیا د پاکستان د صدر انټرویو هم سنسر کړې ده هغې نه هغه څه شیونه وکړي دي چې کم باندې غږېدل ناممکنه ده اوس په پاکستان کې یعنی چې هغه کله دا خبره وکړه چې د فوج مشر ته ایکسټنشن میلاو شوی دی که نه دی میلاو شوی نو هغه برخه د انټرویو نه بیا وښکله شوه چې کله د انټرویو نشر کړې شوه لیکن د دې نه یو 15 منټه مخکې په 8 بجو خبرونو کې هغې چینل هغه خبر ورکړی و لیکن چې کله انټرویو شروع شوه نو د پاکستان صدر چې دی هغه د یو چیف اف کمانډ دی د پاکستان د عسکري قیادت د فوج او د نورو د هغې چې کومې برخې دي لیکن هغه هم چې دی غریب خپل څه نشي ویلی او هغه هم سنسر شو دغه شانتې چې دی د آصف علي زرداري انټرویو نه پرېښودلی کېږي د مولانا فضل الرحمن د مریم چې دی هغې انټرویو نه پرېښودلی کېږي سو هغه کس چې حکومت باره کې څه ویل غواړي غږېدل غواړي هغه له غږېدل ډېره ګرانه ده او که څوک دا کوشش کوي چې باید چې وغږېږي نو هغه دپاره بیا ډېر مشکلات دي او بدقسمتۍ نه ډېر کم خلکو ته پته ده چې دغه وخت کې میډیا په کومو مشکلاتو کې ده او دغه میډیا څه ځان دپاره ګټه کوي او که دې کې د خلکو هم ګټه ده باید چې دا خلک په دې خبره ځان پوهې کړي زه ګڼم چې په جمهوري نظام کې که میډیا آزاده نه وي نو جمهوریت آزاد نه دی صحیح بلغټه صاحب تاسو هم د نور پوښتنې هم کوم چې کوم تحفظ یو بیل پاس شوی دی په هغې کې څه دي خو موږ سره د خیبر یونین جرنالست پخوانی صدر او سینیر صحافي سیف الاسلام سیفي صاحب هم موجود دی سیفي صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو مننه عرفان شکریہ ډیره مننه سیف الاسلام سیفي صاحب څه ګڼئ چې کوم حالات روان دي او د ډېر وختونو راڅېره روان دي میډیا چې کوم حالات جوړ دي تحریک انصاف حکومت آیا تاسو څه ګڼئ چې هغوی نه غواړي چې میډیا دې آزاد وي هغې خو که ستاسو خیال چې کله وزیر اعظم عمران خان امریکې ته تللی نو هلته یې دغه قسم تاثر بالکل رد کړی او دا یې مسترد کړي چې پاکستان کې په میډیا باندې څه قسم قدغنونه لګېدلي شوي دي بلکې دا یې ویل چې پاکستان د ټولو نه زیات د میډیا په حواله آزاد ملک دی خو د بدقسمتۍ نه که زمیني حقایق موږ وګورو نو یو یا بله طریقې باندې په میډیا باندې قدغنونه او بندیزونه چې دی هغه روان دي اقبال خټک صاحب اشارتاً وویل دې وخت کې زه خو به ووایم که 13 کالو کې دا دور دی چې د ډېر د غیر محسوس طریقې باندې میډیا باندې او د ابلاغ ادارو باندې او صحافیانو باندې او ټول صحافت باندې حکومت او د نورو ادارو
داسې اوس په اثر معلومیږي چې هغه بالکل لاس خپېتې پرې کړی دي او معذوره کړی دی د میډیا دلته میډیا هغه پورې هغې ته قابل قبول ده چې د حکومت حمد و ثنا ویلی شي د حکومت چې د تعریفونه وکړی شي د هغې د پالیسیانو تایید وکړی شي خو که چېرې د تنقیدي اصلاح کم پهلو ښکاري دي ته یا مطلب دا دی چې د اپوزیشن د اړخه د هغې د جایز موقف تم که په میډیا باندې سپیس ملاویږي نو دا خبره هغې لپاره قابل قبول نه ده څنګه چې موږ ته معلومه ده چې مختلفو حوالو باندې وفاقي وزراو د دې خبرې اظهار کړی دی چې پاکستان کې میډیا ډېره زیاده بې لګامه شوې ده او هغې د دې عزایمو اظهار کړی دی چې پاکستان کې هم د سعودي عرب او د چین په شان دی د میډیا چې دی هغې ته لګام اچول غواړي او د خپل د هغې د منشا او د هغې د منپسند میډیا هغې ته خو قابل قبول ده خو آزاده میډیا چې کم تصور دی بین الاقوامي معیارات دي د آزاد میډیا او چې کم زموږ آئین کې د هغې ضمانت ورکړی شوی دی زما په خیال هغه میډیا دې ته قابل قبول نه ده او په مختلفو حوالو باندې اقدامات موږ ته ښکاري په دې وخت کې یو یا بلې طریقې باندې څنګه چې د یو میډیا اونر چې دی ګرفتاره کړی شو د هماغه چینل چې دی هغه ډېر وروستو کړی شو یا بند کړی شو دا طریقې دي دې نه اول ډېرې زیاتې طریقې ازماو کړی شي چې برای راست خو هغه چینل یا هغه میډیا اداره چې دی هغه نه بندوي خو لیکن هغې کې دننه دومره هغې اثر رسوخ پیدا کړي او دننه چې دی د هغې نیوز ډیسک هغه پریشرایز کوي د مختلفو لیډرانو انټرویوګانې چې هغه اشارې صحیح اختیارولي صاحب پرون خو استرانو هم بیان مخې ته راغلی او نن پکې هم مریم اورنګزیب بیبي بیان مخې ته راغی چې هغه به د اقدام خلاف سپریم کورټ سره رجوع کوي چې کوم حالات روان دي حکومت کم په میډیا باندې پابندیانې لګوي بندیزونه لګوي تاسو څه نظر لرئ تاسو پارټي هغه موقف خو مخې ته راغلی دی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه ګورئ جي تاسو اقبال خټک صاحب اقبال صاحب شو سیفي صاحب شو تاسو خپل شوي تاسو په صحافت باندې د صحافت په تاریخ باندې تاسو یو ډېر لوی نظر لري زه د ننني دور ته د هټلر زمانې ته چې ګورم نو ماته هغه را یادېږي د هټلر په دور کې دا پالیسي و د هغه چې کوم سیکرټري منسټر انفارمیشن و د هغه جوزف ګویبل نوم او د هغه بکار دا و چې سحر او ماښام او غرمه او مازیګر ماسخوتنې دروغ وایه او میډیا ته اخبار ته دوی ته هغه څه چې دوی به هغه څه چاپ کوي دوی به هغه څه وایي چې څه ورته حکومت وایي بدقسمتۍ نه سیفي صاحب خبر وکړه چې عمران خان وایي چې میډیا بې لګامه شوې ده در حقیقت که موږ نننۍ میډیا ته وایو چې دا بې لګامه ده نو ما ته وایي په 2014 کې چې کومه میډیا وه بیا هغه څه وه هغه سرکشه وه هغه باغي وه مونږ خو هغه میډیا ته چرې مونږ خو د چا چینل باندې بندیز نه لګولې مونږ خو د چا چینل چې کم دی نو هغه مونږ په 109 نمبر باندې نه اچولې چې دا زمونږ خلاف حالانکه مونږ سره میډیا کړی زیاته و په پاناما کیسونو کې او د عمران خان په درنو کې میډیا د مونږ سره زیاته کړی دی مونږ دا منو مونږ څه چې قوم مني چې دا مونږ سره زیاته او بهر هغه وخت تیر شو پارټي خو نه جوړه شوی میډیا پارټي دسه جوړه شي وا چې یو خطا د نواز شریف راتلل کیږي کلثوم بیبي په بستر مرګ باندې بریدي ورنټ گرفتاری اونر کوي یو خطا هغه د هغه کوریج وګوري بل خطا د عمران خان د دھرنی کوریج وګوري چې اسنګ کیږي د نواز شریف جلسه چې د ملک وزیر اعظم د داغي څومره کوریج کیږي او د عمران خان د دھرنی تاسو کوریج وګوري تا خان صاحب را پاسې دا د شو د وبوس کلی د ټوخه او د منځ ترغه الله د خطبه نمخ کې قادری صاحب له مبارکي ورکا دا قسم ته کوریج دغه یو غیر سنجیده یو غیر ذمہ دار یو سیزو همنګه د جمهوریت لپاره د ملک لپاره مونږه سیزونه برداشت کړل خو نن مونږ په دې پوهیږو چې میډیا سره سکیږي لګیا دي دا غلط دي د پاکستان مقبول چینل چې د هغې ویورشپ ډیر زیات دی او هغه په 1 نمبر او د 2 نمبر نه تو چت کې جیو ته ولګي په 109 باندې او په 119 باندې یاد ساته نن ما اوس تاسو پروګرام کې راتلو نه مخکې ما وکتل د جیو ویورشپ نور سیوا شوی دی په نمبر رستو کولو سره تاسو आवाज نشي دباوله رښتیا نشي پټوله څنګه اقبال صاحب خبر وکړه
طلعت حسین لاړو هغه یوټیوب چینل کولاو کو دا سه نور ډیر ګڼ شمیر صحافیان دي هغه باندې بندیز ولګید رښتیا چې څوک وایي نن د عمران خان هغه نه برداشت کیږي نیب دی وخت کې د حکومت او د حاکم وخت دغه د کور وینځه جوړه شوې ده دغه په خدمت لګیدلې ده د چیرمن نیب ته زمنګ د پیښور نوموړي کیسونه چې دغه اتم نهم کال شو د بلین ټری هغه غلو تنخ کاری د معلم جبی کردارونه وته نخ کاری چې هغه ارست کی د بی آر ټی ورته نخ کاریږي دلته چې کم نور زموږ په صوبه کې شوی اول نخ کاریږي او هغه بریک ده دا چې کم تازه کیسونه روان دي د آټا سکینډل د ګندم سکینډل د چینو سکینډل او هغه هر څه خو پرې ده اوس چې کم 20 میلیون ماسک د کورونا وایرس د راتلو نه وړاندې ظفر بیگ میرزا ډرګ ریګولیټری اتھارټي اف پاکستان په 8 فروری باندې ان او سی ورکا او 20 میلیون ماسک د دې نه لړل بهر ایکسپورټ شول او خرڅ شول دغه غله دی ته نخ کاریږي او د میر شکیل الرحمن قصور صرف دومره دی چې هغه د اپوزیشن आवाज جوړیږي د اولس आवाज جوړیږي نو د اولس आवाज چې څوک پورته کوي د کوم خبره چې څوک کوي هغه د عمران خان په غوږو باندې بدلږي او د هغې دلیل او منطق او ثبوت دومره دی چې دوه څلور ورځې وړاندې نور عالم خان زموږ د پیښور ایم ان ای دی هغه هلته بیان وکړو په اسمبلی کې د مهنګایۍ متعلق حقایق یې وښول په سبا باندې چې کوم دی نیب وغوښتلو هغه په نیب کې یقین وساته دا ډېر د تکلیف خبره ده چې کم اخبار لیکل کوي حقایق باندې مبني لیکل کوي کم چینل رښتیا وینا کوي نو هغې ته به ته زنځیر واچې د هغې په خولې به تالې واچې دا جمهوریت نه دی تاسو ماته وایي چې ووټ پرچی د ووټ په پرچې باندې کوېسچن مارکس ولګېدل په الیکشن باندې کوېسچن مارکس ولګېدل سوالیه نشانونه ولګېدل او په میډیا سره داسې حل شي ماته وایي قوم چرته روان دی ښکاري داسې چې راتلونکي الیکشن کې به پولنګ سټیشن یې ویرانې پرتې وي د ووټ د پرچې اهمیت ختم شو د اخبار اخیستل به خلک پرېږدي میډیا چینل نه به خلک چې کوم دی خلک به سویچ کی چرته فلمونه به ګوري بل څه به ګوري انټرټینمنټ به ګوري خو په دې هر څه باندې به د خلکو اعتبار ختم شي که د دې رستو عمران خان خپله دی او که د عمران خان رستو څه قوتونه دي پکار ده چې ټول پرې سوچ وکړي په خپله پالیسیانو باندې نظرثاني پکار ده بالغټک صاحب څنګه چې زموږ کوم میډیا ادارې دي مختلف تاسو کتلي دي چې ګروپونه جوړ شوي دي څوک یو څوک سپورټ کوي څوک یو پولیټیکل پارټي سپورټ کوي تاسو ډېر نږدې نه یو بل تاسو کوم نیټورک د فریډم کار کوي آیا زموږ مختلفې میډیا ادارې چې کوم زموږ صحافتي دایرې دي په هغه کې دننه موږ کار کوو که نه موږ هغه حدونه هغه دایرې کراس کړي ګورئ خو بده د جنگ خو روان وي تر څو چې انسان دی هغه به دغه شی نه به څوک به ښه کوي څوک به بد کوي سره لیکن د دې دا مطلب نه دی چې ټول بد شول سره یا ټول ښه شول سره نظام جوړ دی پریس کونسل آف پاکستان چې دی هغه د اخبارونو په حواله سره که د چا شکایت وي نو هغلته کې شکایت او دغه شکایت هلته اورېدل کېږي دغه شانتې د ټلویزیون حواله سره پیمره ده یا د اف ام ریډیو سټیشن حواله سره چې د پیمره ده او که په ویب سایټ باندې په سوشل میډیا باندې څوک تاسو دا کوي نو هغه هم یو پلیټ فارم شته دی چې ته پی ټی ای ته یا اف آی ای ته درخواست ورکولی شي دا ویل چې یاره موږ د ضوابط او قواعد خیال ساتو که نه ساتو ګورئ زه که اخبار اخلم نو دې دپاره نه اخلم چې ما باندې مسلم لیگ ګران دی یا پیپلز پارټي ګرانه ده راباندې زه اخبار اخلم د معلوماتو دپاره او که هغه اخبار ما ته معلومات نه راکوي نو زه کولی شم چې بل اخبار شروع کړم زه کولی شم چې بل دغه شان د ټلویزیون هم کړم دا هغه وخت نه دی چې ټلویزیون ته به ته پاسېدې او آن کولو به دی او آف کولو به دی اوس خو ریموټ کنټرول دی 200 چینل تا په لاس کې پرتې دي اوس خو مقابله سخته ده د اخبارونو ترمنځ د ټلویزیون چینلو ترمنځ هر چینل غواړي چې د کتونکو د زیات شي هر اخبار غواړي چې د ریډرشپ د زیات شي سره نو کمپټیشن مقابله سخته ده د وخت کې خو حکومت آیا داسې یو ماحول جوړ کړی دی چې په هغې کې دغه کمپټیټیونس چې دی دا نور پروفیشنل شي سره او چېرته کې د غلطۍ ګنجایش چې مونږ کم نه کم وساتو غلطي خو 100% ختمول ناممکنه ده
اکه په امریکا کې او اکه په پاکستان کې او اکه په چین کې او اکه په سعودي عرب کې. سو لہذا څومره کم کو دغه ممکنه ده نو باید چې حکومتونه ریاستونه هغه یو فضا جوړوي ما او تا د لپاره یو برابر سطح راته راکوي برابر میدان راته راکوي په هغې کې مقابل او که چېرې په حکومت یو غورځولو کوشش کوي او بل راوچتولو کوشش کوي نو بیا هلته کې مقابله نشي کېدی. یو میډیا اداره هم چې د یو ژورنالیست هم حکومت سره جګړه نشي کولی. دې سره توپې دي دې سره ټینکونه دي سره جازونه دي دې سره څه دې سره هېڅ هم نشته. حکومت سره ډېر وسایل دي. نو څنګه چې د وخت کې یو وزارت دی موږ ته وزارت اطلاعات وایو دا د دروغو وزارت دی د پروپاګانډې وزارت دی او هر یو حکومت چې کله جوړ شوی د هغې نه مخکې هغه ګوند چې دی دا واده کړی چې موږ چې راشو په طاقت کې په حکومت کې موږ به دا وزارت ختمو. دغه پی ټی آی هم دغه واده کړی و د الیکشن نه مخکې چې موږ به وزارت اطلاعات ختمو اوس یې نه ختموي. اوس چې دی سهار او ماښام چې دی دا محترمه ناست دی او خلک بیا منډې کوي چې چېرته منډه کو په باتروم کې پناه واخلو په کچن کې پناه واخلو یا ټي وي بند کړو. نو دا دروغو دغه چې دي دا چینل بندول پکار دي سرکاري سطح باندې دي اخلاقی دغه چې دي وزارت اطلاعات چې دي دغه وخت کې صرف د حکومت پروپاګاندا کوي کنه او پیسې به چا په لګي د خلکو د ټیکس په شکل کې ورکړې شوی پیسې په لګي. نو دغه او بل تاسو وګورئ چې ډان اخبار یا جنگ اخبار اوس په سند های کورټ کې یو درخواست ورکړی دی په هغې باندې سرکاري اشتهارات بند دي. نو په کم قانون کې او په کم وجوهات باندې د اشتهارات بند حکومت خو دومره ویناو کې کنه نو دا ویل چې یاره موږ په دې خپل اخلاقات باندې نه پوهېږو ما خلک ډېر ښه پوهېږي. ضرورت دا دی چې حکومت یو فضا قایمه کړي چې چېرته کې دغه ادارې د میډیا ادارې ترمنځ مقابله نور هم سخته شي پروفیشنالیزم نور هم مضبوط شي او چې دې مقابله سخته شي. دا نه چې ما په وګو حکومت لاس ایښی دی ما ته هېڅ پروا نشته که زه د اخلاقیاتو پروا کوم که نه کوم او تا سره چې دی د حکومت جګړه ده او چې دی اوس ورته بیا ته یوازې ولاړې او ګورې چې څنګه ته دغه جنګ ته ګټې. غټه نقصان ما په خیال کې په دې ټول حالاتو کې که موږ وګورو نه د میر شکل الرحمن دی نه د ایاز باچا دی نه د حمید هارون دی. دا غټ نقصان چې دی دغه کتونکي چې دي د عام خلکو د دی به د معلوماتو نه محروم شي. د معلوماتو نه دی محرومه پاتې کول غواړي او دغه حکومت چې کومه طریقې کار دی څنګه تاسو وې څنګه طریقو سره هغه په میډیا باندې په صحافتي ادارو باندې پابندیانې لګي څومره خلک د هغې لاسه بېروزګاره شو په دې باندې به هم خبرې کوو خو اخلو یو وړه شان دمه. پروګرام کې بیا هرکله سیف الاسلام سیفي صاحب تاسو ته آواز راځي؟ جی بالکل. سیفي صاحب صحافتي تنظیمونه دي مختلف بیا هغې کې د تقسیم ښکار هم دي د مالکانو تنظیمونه هم دي څنګه نه چې دغه شانت اقدامات کیږي حکومت میډیا صحافت هغه خپل دباو کې راوستل غواړي او آی چې بیا زموږ صحافتي تنظیمونه تقسیم ښکاري څنګه به دغه حالاتو مقابله کوو؟ بالکل عرفان دا څه ته چې ویلی شي خوږ ګوته دا د صحافیانو خوږ ګوته ده او دا کمزوري ده دا وخت چې هغې په دې مشکل حالاتو کې هم تاسو چې وګورئ یو طرف ته که چېرې صحافتي ازادي چې دی هغه بالکل په دو لګېدلې ده ټول صحافت چې دی د هغې معیار غورځېدلی دی معلوماتو ته رسۍ مشکله شوې ده غیر جانبدارانه صحافت متاثره شوی دی ورسره کارکنان د شعبې سره تعلق لرونکي هغه په د سلونو نه بلکې د زرګونو په تعداد کې متاثره شوي دي جابز نو تلې برطرفیانې شوي دي جبري خو په دې صورتحال کې هم د صحافتي تنظیمونه د کارکنانو کم نمایندګي چې کوي د صحافیانو نمایندګي کوي د بده قسمته دی خپلو کې یو نه دي متحد نه دي. تاسو پته ده چې د په شا باندې هغه خلک چې کم د صحافیانو د مضبوط تنظیمونو نه د هغې په مفاداتو باندې عزت لګي هغې پر کې خپل کردار ادا کړی دی او دا تقسیم کړي دي تقسیم نه بعد دا تنظیمونه انتهایی کمزوري دي خو هغې باوجود
د خپل پلیټ فارمونه دا تنظیمونه اوس هم د آزاد صحافت جنگ کوي، اوس هم د کم چې ظلم روان دي، زیاتیانې روان دي، تحفظ نشته صحافیانو ته، او دا ټول شعبه چې دی په داو لګېدلې ده. نو زما په خیال چې د کارکون صحافیان په څه ناسې طریقې سره د هغې مخنیوي لپاره اواز هم اوچتوي، احتجاج هم کوي. خو د بده قسمه ده که تاسو وګورئ د دې وخت کې ملک په داسې حالاتو سره مخ دی چې هره شعبه ډېره متاثره ده. تاجران راووته، ټول پاکستان بند شو، هړتالونه وشو، ټیک شو. خو دا حکومت یا خو د بېحسۍ دا لیول ډېر زیات اوچت دی، او یا چې دی هغې په دې خبره باندې نه پوهېږي چې دا ملک دی کې خلک اوسېږي او د دې خلکو د خواهشاتو مطابق پالیسیانې جوړول غواړي. نو د صحافیانو دا کومه برادري چې دا خو په طور خاص ډېره زیاته متاثره شوې ده د حکومت دور کې، او چې کوم هغې خپل منشور کې شیونه اچولي وو او ویلي وو، دا دعوې کړې وې چې دا شیونه موږ ټیک کوو، نو هغه یو دعوه هغې پوره نه کړی شوه. نو تاسو خو ټیک وویل، خو د دې په شا باندې حکومتي خواهشات هم دي د بعضې کم د سم حقیقي صحافت چې نه غواړي او د خپل د مفاداتو صحافت هغه مالکان هم په دې کې دي. خو د وخت ضرورت دا دی چې دا کم سطحي قسم اختلافات دي، ګروهي او ګروپونو سیاستونه دي، دا د یو طرف ته کړی شي، او د کم چې غټ مقاصد دي د هغې دپاره د رايوځای شي، او دې کې پکار دی چې هر هغه صحافتي تنظیمونه او د هغې غړي هغې د خپل رول پلی کړي. صحیح. اختیار ولي صاحب، د تاسو وختي خبر وکړله، اشاره هم هغه طرف ته وکړله، میډیا په هغه ټایم کې هم خپلې ذمهداریانې پوره کړې وې. څه واقعات ضرور ستاسو په حکومت کې هم داسې مخې ته راغلي وو چې هغې باندې میډیا ته څه تھریټس ملاو شوي، یا څه ادارو ته، یا څه انډیویژول صحافیانو ته، نو بیا خو تاسو هم هغه شانتې دعوه نه شئ کولی چې یاره موږ هغه ټایم کې میډیا باندې بندیزونه نه وو لګولي؟ موږ په چا باندې بندیز لګولی؟ تیر وختونو کې راغلي وو، هغه نومونه هغه نه اخیستل غواړم، موږ په چا باندې موږ خو میډیا ته دومره پروموشن ورکړی وو. موږ خو زما خیال دی چې تاسو میډیا چې پاکستان ته کله آزاده میډیا راغلي ده د پرویز مشرف دور کې 2001-2 کې تاسو هغه وخت نه راواخلئ، نو یقینا چې د ډیکټیټر په دور کې دا یو کار زمانم چې دا ټیک شوی چې میډیا کومه انډیپندنت میډیا دا راغله پیدا شوه. خو بیا د میډیا ناز او لاډ د چې څومره موږ اوچت کړی دی، زما خیال دی دومره چا هم نه دی اوچت کړی. او موږ په دې باندې پوهېږو چې میډیا چې کوم دی دا د عوام، دا د ولس آواز دی، دا د عوامو د جذباتو او د هغې ترجماني کوي. نو دا بندول نه دي پکار دی میډیا ته ازادي. ګوره ریسپانسیبلټي زه په دې پوهېږم، پاکستان کې د 72 سال نه تر ننه پورې لا جمهوریت نه دی بالغ شوی. زموږ جمهوریت ته کم دی لا پورې د خړپوسو جوګم نه دی. زه په بحیثیت یو سیاسي کارکون وایم، زموږ د وطن جمهوریت چې کم دی اوس هم داسې دی لکه په وړني او په سیزني کې تړلی ماشوم چې وي. الله دې وکړي چې دا زلمی شي، دا ځوان شي، دا په خپلو خپو ودرېږي، د خپله کلا او سینه وي، د خپل سوچ وي، د خپل فکر وي، د نظریه وي، او د په خپله لاره تعین په خپله کولی شي. دې وخت کې بدقسمتۍ سره عمران خان چې کم دی هغه د خپلو خواهشاتو او د خپل سوچ مطابق هغه پاکستان چلول غواړي، او هغه وایي چې زه جمهوریت داسې کم، زه میډیا داسې کم. ګوره تاسو خبره کوئ، زما نه وړاندې د دوستانو ذکر وکړو، د یو ملک د صدر انټرویو سنسر شي، د یو ملک د پولیټیکل پارټۍ غړی دی، لوی سړی دی، لوی لیډر دی، آصف علي زرداري، د هغه انټرویو سنسر شي. د مریم نواز موږ ته به دی وي یاره مریم چپ ته، مریم چپ ته، مریم خبرې نه کوي. مریم چې خبرې وکړي نو چا چاپ کړي دي، په مریم باندې سنسرشپ ولګېده. لکه دا څیزونه اوس چې هغه راغله نو اوس بیا خلکو ته تکلیف شروع شو. فکر د دې څیز پکار دی. ګوره موږ چې په کوم ملک کې اوسېږو په هغې کې ولس دي، عام دي، هغې انتخاب کوي، د ووټ د پرچې په ذریعې سره خپل MPA جوړوي، خپل MNA جوړوي، هغې نه صوبایي اسمبلی جوړېږي، هغې نه قومي اسمبلی جوړېږي، بیا سینټ انتخاب کوي، وزیر اعظم جوړېږي، صدر پاکستان جوړېږي، وزیر اعلی جوړ شي، گورنر جوړ شي. تاسو ماته وایي
په نننی الیکشن باندې د کم د 2018 الیکشن چې شوی د زموږ د تاریخ بدبودار او یو غلیظ الیکشن دی هغې باندې د ټول ولس ته اړخه د عدم اعتماد اظهار عام شوی دی ځکه چې عام ټول پولیټیکل پارټیانو کړی دی په اتفاق سره یې کړی دی د هغې په بره نه حکومت جوړ شو عمران خان وزیر اعظم شو نن هغه ته سلیکټډ وزیر اعظم ټول دنیا کې ویل کېږي زموږ په الیکشن باندې انټرنیشنل میډیا چې کوم لیکل کړي دي هغه هم تاسو ته پته ده د الیکشن نه فوراً بعد ولس ته پته ده نو چې بره نه کله راشي او حاکم مسلط شي هغه امپوز شي نو یاد ساتئ هغه بیا حکومتونه عمده کسي وي لکه دا نن چې دي نن موږ ته پکار فکر داسې دی چې د میډیا خپل چې کوم ورکرز دي نو هغوی په خپل کردار ادا کی منګه د مسلم لیگ نون د اړخه انشاءالله د پیر پر ورځ باندې موږ پټیشن دایر کوو بیرسټر شاهنواز رانجا چې کوم دی نو هغه محسن شاهنواز رانجا هغه زموږ وکیل وي او موږ ټول پولیټیکل پارټیانو ته هم درخواست کړی دی چې هغوی راشي موږ سره په دې کې پارټي جوړ شي او موږ به دا اکټ چې کوم د ګورنمنټ دی نو دا یو لکه د په حسد باندې او په بنیته باندې مبني دی موږ به دا کوټ کې چیلنج کوو او په کار دا ده چې دې وخت کې ټول ولس ودرېږي ګنې دا خبره صرف په جیو باندې نه ختمیږي د جیو نه بعد د دنیا نمبر کې دی شي د اے آر وائی کې دی شي خدا نه خواسته د مشرق کې دی شي د خیبر کې دی شي د بل کې دی شي چې څوک وینا کوي سوترا سوچا او کولا وینا کوي نو په هغې باندې قدغن لګېدو واله دی څنګه چې دې ته وویلې چې د سوشل میډیا موږ به عمران خان ته د سوشل میډیا وزیر اعظم وي هغه حکومت هم په سوشل میډیا چلو په هغې باندې هم قدغن لګیا دی نو چې سوشل میډیا باندې هم قدغن ولګي دغسې چینلو باندې هم ولګي سبا په اخبارونو هم بند شي الریډي موږ ته پته را چې دې وخت کې څومره ادارې دي د صحافت سره ریلیټډ وابسته په هره اداره کې اول کسان وایستلی شول ادارې نیمې ته راغې او اوس د هغه چې کم کسان پاتې دي د هغوی تنخواګانې د ټول نیمې شوي دي برخټک صاحب موږ سوشل میډیا ذکر هم وکړو چې حکومت په هغې باندې هم بندیزونه لګوي خو دا وخت کې تحریک انصاف د ټول نه زیات چې کوم څیز باندې هولډ دی او هغه کوم څیز ته زیات پریفرنس ورکوي هغه هم دغه سوشل میډیا ده خو هغې ته به راځو وروستو نږدې وختونو کې به خبرې وکړو چې کوم د مشرف صاحب د دور نه بیا د پیپلز پارټۍ دور او بیا د مسلم لیګ نون دور او اوس تحریک انصاف دور دی څلورو واړو حکومتونو کې که موږ موازنه کوو میډیا کوم دور کې ډېر آزاد وه ګورم پاکستان کې مونږ کتلی دي چې هر یو وزیر اعظم تقریبا خواهش دی کوشش و چې میډیا د هغه باره کې زیات تنقید ونه کړي او دا صرف نواز شریف مثلا نه دا صرف د عمران خان مثلا نه دا صرف د بېنظیر مثلا تقریبا هر یو وزیر اعظم سره دا مشکل پیښ شوی دی هر یو پارټۍ چې دی ژورنالستانو سره ولاړ دی میډیا سره ولاړ دی چې کله دی په حکومت کې نه او چې حکومت کې راشي بیا چې دی بیا ناراضي تا ده سو دغه دوه رویې چې دي دوه مخونه چې دي دا باید چې یو شي سره لا خو دې ودرېږي مخامخ که په حکومت کې وي هم دغه خبره دی کوي چې دی په میډیا کې آزاد او که په اپوزیشنز کې هم وي ما ته وویل چې پاکستان کې دغه د ژورنالستانو د میډیا د ادارو او بیا د خلکو قربانۍ دي چې نن موږ څه ناڅه ناست یو او څه ناڅه دغه یاره په زړه کې موده چې د دې دفتر نه بهر وځو نو نیب ولا به ولاړي او که بل څوک به راته ولاړي او بیا چې دی بیا صرف دا نه چې په تا باندې په میر شکیل الرحمن دغه الزام دی چې د سرکاري ځمکه اخیستې ده یا ده ته یې ورکړې ده او د سره ډېر یو قسم انډیو فیور کړی دی چې چا کړی دی اوله خو هغې سړي نه پوښتنه وکړي که نه نواز شریف په هغه وخت کې وزیر اعلی و د پنجاب نو باید چې اوله خو هغه خلاف کیس جوړ شي بیا په هغې کې څومره ملوث ملزمان دي په هغې باندې باید چې ثبوتونه راشي او سزا دې ورته ورکړل شي چا چې کار کړی دی هغه آزاد چا چې اخیستی دی هغه وایي چې ما د قانون د مطابق مې کار کړی دی ټیکس مې ورکړی دی پیسې مې ورکړی دي او د سرکاري کس نه مې نه دی اخیستي سرکار نه مې نه دی اخیستي د یو پرایویټ کس نه اخیستي او بل دا چې دی سیول کیس دی کریمینل کیس هم نه دی
نو اف آی نه پکې څنګه رالو بیا دغه تصویر جاری کول یعنی دا دومره غلیظ کار کړی نیب چې څه حد نشته دی آیا دا د دې طریقې کار دی که طریقې کار دی نو بیا باید چې هر چا تصویر دی دا کوي چې دغه وروسته ولاړ دی په جیل کې دننه د هغې په جیل کې ولاړ دی نو دا کله کله تا سره ولې یا د سره ولې او ما سره ولې نه دا ما سره ولې عجیبه بل رنګ باندې دغه کېږي حساب کتاب کېږي او تاسو سره به بل حساب کتاب کېږي نو باید چې قاعده نه دا چې دا ټول چې د نیولې دي دا د یو د پاکستان شهریت لري نو دا خو نه چې یو د اسرائیل دی او بل د هندوستان دی یا بل د افغانستان دی راشه څنګه د زړه غواړي او سره کار وکړم نو یو قاعده پکار ده چې باید چې هغه قاعده ټول لپاره یو دغه که چا غلط کار کړي مونږ خدا نه وایو چې احتساب د ژورنالستانو نه کیږي احتساب د ژورنالستانو هم کیږي د میډیا د مالکانو دم کیږي د جنرالانو دم کیږي او د سیاسي خلکو دم کیږي او سرکاري خلکو دم کیږي هر چا نو یو اداره دی وی کنه چې مونږ دا وایو چې ایک دو پاکستان نه ایک پاکستان نو په ایک پاکستان کې به شل نیبز ولې تا جوړ کړی دي هر یو کس چې د خپل ځان لا نیب جوړ کړی دی نو باید چې د ټول ملک د پر یو نیب جوړ شي سره او هغه کې یو قاعده وي چې هغه تاسو هم هغه حساب سره کیږي حساب کتاب ما سره د حساب کتاب کیږي سره نو د کې خو دغه نه ده خبره دا ده چې دا مونږ ګورو چې هغه کس چې څوک غږېدل غواړي او غږیږي د ځلته کې نیب چې دی راویښ شي او څوک چې نه غږیږي او د دې او سترګې پټې کړي خولې تړلې ده مزې کوه باچا هر څه چې کوي کوه نو دغه سوچ چې دی دا فکر بدلول پکار دی مونږ باید چې دغه ټولو مسلو جړې ته لاړ شو جړه دا ده چې نن د دې د پیملن طرف نه دا واده مونږ سره وکړي کدی بیا په حکومت کې راغل نو د وزارت اطلاعات ختم کړي دا جړه د مشکلاتو د ټول کرپشن کدی وای چې میډیا اخلاقیات په دایره کې نه اوسي میډیا احتساب ته نه تیار نو زما خل هغه بنیادی وجه ده چې دا پی آی ډی چې شول دا صوبایي وزارت اطلاعات دا چې تر څو تانی ختم کړي دا په پاکستان کې آزاد میډیا آزاد ژورنالیزم او مثبت ژورنالیزم طرف ته به مونږ نه پریدي او مونږ به چې دې صرف هغه میډیا ته اشتهارات ورکو چې څوک کوئی جره عمران خان سے هغه چلی او هغه خبرې د ټیک وي صحیح دی مالهم خبرې کوو خو خپل یو ولا شان دمه پروګرام کې یو ځل بیا هر کله سیف الاسلام سیفی سے آیا چې کوم دغه ذکر وکړی شو دغه ادارو کې احتساب اداري دي نور تحقیقاتي اداري دي تاسو غواړئ چې د وخت کې هغه بالکل با اختیار دي هغه آزاد دي باقي سیاسي مداخلت نشته یاره زویم چې دا داوا خو به بالکل غلطه ځکه چې چیرمن نیب چې د سورې وړاندې دا ویلو چې د هواګانو رخ چې دی هغه تبدیل شوی دی اوس ډېر اشارتن دا ویلو چې حکومتي ډېر غړي به هم د احتساب کې مونږ راولو جی خو هغې نه بعد خو مونږ هیڅ هم ونه کته څه داسې اقدامات نه شي صرف هماغه انتقامي امتیازي کاروایانې یا نښه جوړول د خپل مخالفینو نو زمینی حقایق خو همدغه دي احتساب که چېرې دی صحیح احتساب کول غواړي نو اول خو دا ټول پروسس د احتساب هغه ډېر غټ سوالي نشان لري د دې دا سیستم چې دی قواعد ضوابط چې دي دا رولز ریګولیشن دي او دا طریقې کار چې دی دا خو ډېر زیات قابل اعتراض دی او بیا دې وخت کې مونږ وګورو نو لکه یو کیس نه دی ډېر شي کیسونه دي خو چونکې حکومت د اقدامات کړي دي هغه په شا باندې صرف او صرف سیاسي انتقام ښکاري لکه هغه کیسونه اټسلف هم ډېر کمزوري کیسونه لکه شریعه افریدي اویل چې رانا ثناء الله کیس کې موږ سره ټول ثبوتونه موجود دي ویډیوز موجود دي هغه اوس پورې دمره ټایم تیر شو هغه پروډوس نه کړی شو هغه ثبوتونه جی دغه سي نور کم کیسونه چې دي د هغه کې هم د شاید خاقان عباسی یا حسن اقبال عدالتونو بیا دي ته ضمانتونه ورک
نو ډیر یو بونډه طریقه ده او ډیر مطلب واضح ښکاري چې دا صرف د مخالفینو د دباولو یو همغه روایتي سیاسي هتکنډي دي. صحیح. په دې باندې د ټول احتساب عمل غیر سنجیده شوی دی او سنجیده حلقې هم دا ګڼي چې دی هغه کم ضرورت وو او د عمران خان کومه ناره چې وه د احتساب هغه بیخي متاثره شوه. اوس به چې دی څوک هم په دې باندې نه یقین کوي بلکې هغه ټول یو سیاسي نظام متاثر کو بلکې اپوزیشن خدا وایي چې دې وخت کې د ملک د اقتصادي او معاشي ابتره بنیادی وجه هغه د نیب دی. نو نیب کې ډېر غټ اصلاحات کله چې د دې د خپل د خبر راشي وي چې مونږ قانون بدلو اپوزیشن مونږ سره دی هغې کې تعاون وکړي او مونږ دې کې اصلاحات راولو خو بیا بل طرف ته مونږ وګورو نو دا یو هتیار هغې سره دی چې کم مخالفینو خلاف استعمالیږي. نو زما په خیال چې دا د تاریخ حصه جوړیږي د ټول اقدامات او د نیب وقتاً فوقتاً د تجربو ښکاره شوی دی او حکمرانان د خپل مفاد دپاره د خپل د ټارګټس پوره کولو لپاره چې دی هغې په دې کې ترامیم کوي او هغه طریقې سره دا استعمالوي. نو سره داس خو زه وایم چې دا احتساب بدنام کو د نیب د طریقې کار او یو کیس هم مونږ ته داسې نه ښکاري که هغه د علمدار کیس وي او هغه نور داسې حکومتي غړي چې هغې باندې څه اعتراضات دي که هغه د دې صوبې سابق وزیر او که هغه مطلب دا دی چې خود وزیر اعظم وي د هغې کوم کیسونه چې احتساب کې دي نو د هغې هم څه رزلټ راونه وتو بلکې هغې کې خو هغه په مولي قدمونو باندې هغه ایثار کړی شوي دي او څه فردر څه پیشرفت پکې موږ ته نه ښکاري. نو چې کاش چې داسې یو کیس هم وی چې هغه دې سر ته رسولی وی هغه د حکومتي غړي خلاف سره ریفرنس وی. صحیح. سیف الاسلام صاحب تاسو یو خبر وکړله هغې کې به هم لږ خپل اضافه وکړم. هغه شهریار افریدي صاحب دلته راغلی او خیبر ضلع کې هغه یو خطاب کړی و چې په وادي تیرا کې به موږ د چرسو فیکټري لګو خو بیا INF کوم مشر چې هغه د هغې تردید وکړو نو دغه شانتې قسمه بیانات د حکومتي وزیرانو طرف نه مخې ته راځي. خو اختیار ولي صاحب مسلم لیګ نون متعلق ستاسو نه پوښتنه وایي دا خو بیا اختلافات دي. مریم نواز بي مخې ته راووتله شاهد خاقان عباسي صاحب او احسان اقبال صاحب چې څوک د مسلم لیګ نون او نواز شریف صاحب په لاره باندې روان دي هغې ته دا ټاسک ورکو چې تاسو به هر څه کوئ. نو آیا یو ځل بیا خبرې راځي اطلاعات راځي چې شهباز شریف صاحب سایډ لاین شو د هغې چې کوم ګروپ دی نو هغه به ګورئ جی د نواز شریف او د شهباز شریف ترمنځ چې کوم د ورورولۍ رشته ده زما مسلم لیګ نون سره 11 کال وشو چې زما وابستګي ده. د دې رونو ترمنځ اتفاق اتحاد چې مولود الله پاک دې مونږ د ټولو هغسې نصیب کړي. یو بهترین انډرسټینډینګ د ادب او د احترام رشته د مشر ورور حیثیت هلته کې داسې دی لکه د پلار چې وي او د هغه وینا هغه حرف اخر وي. تیرو ورځو کې د حامد میر صاحب یو انټرویو کلیپ وړوکی غوندې ما کتلی و تاسو هم شاید چې کتلی وي چې شهباز شریف ته تر اوسه پورې 9 ځله د وزیر اعظم جوړېدو پیشکش شوی دی ماینس نواز شریف او هغه ریفیوز کړی دی. دا چا کړو پیشکش څوک کوي دا چې چا کومو خلکو عمران خان راوستو همدغه خلک یې کوي نور به څوک کوي چې کوم مقتدر قوتونه دي په دې ملک کې د دې ملک نه بهر څوک چې د پاکستان حکومت جوړوي څوک چې د پاکستان حکومت رخصتي ماتي جوړوي بیا رواني. نو مسلم لیګ نون حکومت هم قوتونه جوړ کړل 2013 مسلم لیګ نون حکومت چې کوم دی هغه قوتونه غورځولې وو هغه حکومتونو زمونږ وزیر اعظم د اقتدار د کرسۍ نه راکوز کړی. 11 مئی 2013 انتخاباتو خبرو کوم چې په هغې کې مسلم لیګ نون په اکثریت کې راغی نو هغه حکومت هم هغه مقتدر قوتونو جوړ کړی. نه جی هغه حکومت بیا ما خو تاسو ته ووایي چې حکومت جوړول حکومت ورانول دا ټول کردارونه هغې ادا کوي. نو زمونږ هغه حکومت چې کوم دی د هغې بدنامولو دپاره تاسو نه تپوس کوم نن بیا دا قوم ته به هم تازه کړم په پاناما کې څه د پاسه 1500 کسانو جی په هغه 500 کسانو کې تاسو د نواز شریف نه علاوه د عمران خان نوم چې ته واورېده تاسو د جهانګیر ترین خلاف چې تر 107 आवाज واورېده نه هیڅ خلاف هم نه د علیما خان پکې نوم شته د هغې خلاف چې تر 107 مقدمه جوړه شوه چاته ضمانت واخیسته نه پاناما په نواز شریف ثابته شوه نه نواز شریف ته سزا بیا سناویږي په اقامه باندې چې د خپل زوی نه 10,000 درهم تنخواه نه ده اخیستي هغه ایسټ یې نه دی ډیکلیر کړي. دا زموږ د ملک د احتساب نظام دی. ګورئ جی احتساب د پاکستان نیب دومره بدنام کو
چې تاسو چاته د احتساب ذکر وکړئ نوم واخلئ ایته ته کرکه ورزي صحیح. احتساب په پاکستان کې صرف د خپل مخالف سیاسي کاروباري د هغه مره تاول دغه لاس دغه منګول تاول د دینوم احتساب دی. احتساب نشته اکراس د بورډ د هر چا احتساب وشو نو هغه ته ټول ویلکم وي. بهر تاسو د اختلاف خبرو کوم باغی باندې راغونډوم مسلم لیگ نون د مخکې نه زیات متحد دی. مسلم لیگ نون د مخکې نه زیات مستحکم دی او په خپل ډایرکشن باندې پوي دی. ورځ وړاندې مریم بیبي خپل بیان ورک چې د مسلم لیگ نون دغه دوه ناری دي چې ووټ کو عزت دو وزیر اعظم نواز شریف دغه زموږ ډایرکشن دی. بلغټک صاحب وخت هم ډیر کم دی پروډوسر صاحب چې هم منټ پاتې دی مختصر الفاظو کې دغه حالات روان دي. تاسو غنئ چې حکومت یو طرف ته وایي چې موږ صحافیانو ته تحفظ ورکو بل پاس کوي او دې سيزونو د وجه نه به حالات ټیک شي. ډیر خراب دي حالات او باید چې موږ په دغه خبره ځان پوي کو چې دغه خراب حالات د پاکستان په ګټه نه دي. جی دا د یو کس یا د یو ګوند په ګټه کې دی چې د پاکستان په ګټه نه دي. نو باید چې موږ د پاکستان د ګټې سوچ وکړو نه د ذات او نه د ګوند او نه د خپل حکومت. دغه زما وینا ده او په دې کې زه خاص طور باندې دا خبره کول غواړم چې د خلکو نقصان زیات دی او خلک باید چې په دې پوه شي. میډیا چې دی زما د پاره معلومات د ژوند برابر دي. که معلومات نه نو زه مړ یم. دغه کرونا وایرس ک نن میډیا نه وي نو دا ماته به څه پته لګیده چې په چین کې دغه بدا راغلی ده سره. صحیح. نو میډیا چې دی دا د خلکو د حقوق ضامن دی او میډیا د بنیادی بشري حقوقو ضامن دی او میډیا غټ احتساب چې کوي هغه د حکومت کوي. باید چې حکومت خپل احتساب ته غاړه کړي. اقبال خټک صاحب وخت ویلي چې هغه د اعلان وکړي چې موږ حکومت کې بیا راشو نو موږ به وزارت اطلاعات ختمو. کوشش وکړو چې اطلاعات تو منیسټري موږ د ملک چې څومره میډیا چینل دي اخبارونه دي موږ دا ټول کینو چې په سبا نستاسو اتفاق راځي موږ به هغه سه پالیسی جوړ کړو. خو کله دغه سه مونږ کړی شو یو لوز د سره کو چې دومره دروغجن وزیر اطلاعات پر ته نه کینو لکه د دې دور کې. ډیر زیات مولانا اختیار ولی صاحب اقبال خټک صاحب سیف الاسلام سیفی صاحب تاسو ډیر زیات مولانا پروګرام کې وخت راکول او اجازه راکړئ. د الله پامان.